ولتصغى الیه کگیگی دی خبرتا وگ اگدی دی خبرتا مائل کیگی دی شزنتا زرنا دہا غچا چی یقین نکی پا آخرت باندے لګي کې شعر کې د الله د رضا لپاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو په اردو دواړو کې سورت انعام د 112 نمبر آیات نوالی تر 117 نمبر آیات پورې ویډیو تر اخره پورې ګورئ بیا به سمجھ کې راځي او کېدای شي ستاسو په لایک کېدو په شیر کېدو سره د چا زندگی بدله شي صرف د الله د رضا لپاره دا لایک او شیر کوئ او په کومنټ کې څه نه څه مشوره راکړئ الله پاک هم خوشحاله کړه الله پاک هم د زړه حاجتونه پوره کړه زمونږ یوه یا دو ویډیوګانې که تا یو ځل هم وکتې پوره انشاءالله بیا به ته زمونږ هر یو ویډیو په پابندۍ سره ګورې او ښه غوږ به وتږدې دا داسې درس داسې د قرآن سبق چې انشاءالله چې په کور کې به د الله پاک محبت پیدا کړي آپس کې به محبت پیدا شي دشمنان به الله پاک ستاسو دوستان جوړ کړي الله پاک په مال او په جان کې برکت پیدا کړي الله پاک په هم زندگی بدله کړي او خپل بچی چې کلاروي نو د ډول او د ناچ او د ګډېدو ویډیوګانې ورته مه لګوئ زموږ دا قرآن ورته ولګوئ انشاءالله بچې به د الله دینداره کړي او دا شعر کې او لایکي کې د الله د رضا دپاره ویډیو اخره پورې ګورئ انشاءالله ګورئ به که نه انشاءالله الله پاک هم خوشحاله کړه اوس ویډیو اخره پورې ګورئ په دې کې به قرآن هم لیکلی شوي کتب ورته پکې اردو هم لیکلی شوي او مولانا مفتی سعید شاہ صاحب कराची लांडी तौहीदाबाद कॉलोनी नवाज शरीफ स्कीम के सामने उस्मानिया मस्जिद नियर लांडी स्टेशन नियर दाऊद चुरंगी पाकिस्तान आगो په پښتو کې تاسو ته د قرآن درس د قرآن ترجمه کوي او بڑا ډیر غټ تفسیر سره او ډیر په حکمت او په بصیرت سره او ډیر غټ مهنت ولا کوي نو ان شاء الله تاسو دا ضرور ګورئ وليرزوه او دې دپاره چې خوښ کړي دي خبرو لره داسې خبرې عام خلک زر اخلي دروغ بیان چې هغه ورته ښایسته کړی شي مقصد یې دای چې دې له دوکه ورکړي دروغ ورته وایي نو عوام او عام خلک ورته غوږ ږدي او داسې خبرې خوښوي ای ما ته وګوره ما ته وګوره اوس شعر که اوس شعر که بیا به د نیر شي څه کوې اوس شعر که یا خو خدای پاکه اوس د دې ځای نه درس شروع شو قرآن به پکې هم ښایي ورته به اردو هم ښایي اردو کې ترجمه او په پښتو کې به مولانا مفتی سعید شاہ صاحب پاکستان کراچی لانڈی توحیدآباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد نیئر لانڈی اسٹیشن نیئر داؤد چرنگی دا به پښتو کې انشاءالله ترجمه کوي تاسو او ته تسلی ساته صرف ستا دشمنان نه دي نور پیغمبران هم دنیا ته راغلي او هغې سره هم خلکو دشمني کړې وه د حق دشمنان د دین دشمنان انسانانو کې هم موجود دي او پیریانو کې هم موجود دي وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا دغه رنګې ګرځولي وي دي هر پیغمبر لره دشمنان همیشه د پیغمبرانو دشمنی شوې ده وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا ګرځولي وي دي هر پیغمبر لره دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان د انسانانو د پیریانو نه یوحی بعضهم الى بعض خودنه کوي بعضی بعضو لرا وسوسې اچي بعضی بعضو لرا زخرف القول غرورا ملما کړی شوي ښایسته کړی شوي د دروغو خبرې زخرف القول لکه ټګمار سړی او وسپنه ده هغې له سره اوبه ورکړي وي چې دا سره دي یا دا سپین دي زخرف القول یو شی ملما کول ښایسته کول چې اصل کې یو شان دی یو ښکاري بل شان دی لکه بعضې خلک سړي له دوکه ورکړي چل ورسره وکړي یو شی پې خرڅ کړي او بعد کې پته ولګي چې دا خو بل شی
دیتا وی زخرف القول یوحی بعضهم الى بعض وسوسیه چی خودن کی بازی بازوتا زخرف القول ملما کړی شوی خایست کړی شوی د دروغ خبرې غرورا د وجې د دوکي ورکولو خلق لرا یو مقصد دای چې خلق لا دوکه ورکی ولتصغى الیه افئده الذین دویم مقصد وليرزوه دریم مقصد وليقترفوا ما هم مقترفون سلورم مقصد دا انسانان او پیریان چې کوم شیطانان دي د پیغمبر علی السلام دشمنی کوي یا د موحد او د نیک عالم دشمنی کوي یو بلتا خودنه کوي وسوسه اچي او خپل دروغ خبري هغه خایسته انداز سره بیانې او پیش کوي او مقصد یې صحیح غرورا خلق دوکې کې اچول ولو شاء ربك كغوخته ربستا ما فعلوه ندی بدا کار نو کړي فذرهم پریکدا وما يفترون او هغه چې دی د ځان نه جوړي دی هم پریکدا او کوم شی چې ځان نه دروغ جوړي هغه ورته هم پریکدا الله مو ور سره پوښي ته بځې پریدا ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره او وګ ورته یګدي زړونه د هغه چا چې ایمان نه لري په آخرت باندې ولتصغى الیه کګيږي دی خبرو ته وګ یګدي دی خبرو ته مایل کیږي دی شذونو ته زړونه د هغه چا چې یقین نه کوي په آخرت باندې وليرزوه او دې د پاره چې خوښ کی دی خبرو لرا داسې خبرې عام خلق زر اخلي دروغ بیان چې هغه ورته خایسته کړی شي مقصد دای چې دی له دوکه ورکی دروغ ورته وي نو عوام او عام خلق ورته غوږی او داسې خبرې خوخی وليقترفوا ما هم مقترفون او هغه چې دی کول دروسا هم دی کوي ليقترفوا د ځان نه جوړي یو کار یو شی او کوي وليقترفوا د ځان نه جوړو ما هم مقترفون دروسا هم کوي افغیر الله ابتغي حکما آیا بيد الله نا اولټو حکم منصف فیصله کوونکې وهو الذي او حال داده چې الله حق ذات ته انزل الیکم الكتاب را لګل دې تاسو ته قران مفصلا واضحا قران پرېږدي او بل کتاب باندې فیصله کوي والذین او هغه کسان آتیناهم الكتاب چې ما ول ورکړې دې کتاب تورات زبور انجیل یعلمون کویږي انه شان داده چې دغه قران منزل من ربک را لګل شوی دې طرف دربستانه بالحق دې د پاره چې حق سرګن شي فلا تکونن من الممترین نو مکیگا د شک کوونکونا پراتلو د عذاب چې دی باندې مخامخ عذاب راځي وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا فیصله په قران باندې ذکر کیږي چې دا د الله کلمې دي دا د الله بیان دی د الله خبرې دي وتمت کلمت ربک پورا شوی خبرې درپستا کلمې درپستا صدقا وعدلا رشتینی دی او د انصاف خبرې دي پورا شوی کلمې خبرې درپستا صدقا رشتینی وعدلا د انصاف لا مبدل لکلماته نشته دې بدلون کې د کلمو د الله لرا هیڅوک د خبرو د الله لرا هیڅوک قران هیڅوک نشي بدلولې دا د الله کلام دی رښتینی او د انصاف خبرې کی وهو السميع العليم دا الله هر څه اوري او په هر څه پوه دی
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ او کته روان شوي تابعداري دی وکړه اکثر د زیاتو من د هغه چا فی الارض چې ځمکه کې دي کګڼو خلکو بس روان شوي لکه جمهوریت څه شی دی د انګريز یو جوړ کړی شوی نظام دی بس چا ته چې اکثریت ورسید نو دی حاکم دی کم طرف ته چې پارټي مضبوطه شوه زیاته شوه ووټ زیات شو نو بس د هغې حکومت دی هغې پسې روان یا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ او که روان شوي زیاتو پسې د هغه چا نه چې ځمکه کې دي یضلوک نو خطا بدي کی ګمراه بدي کی عن سبیل الله د دین د الله نه ان یتبعون دین دی روان الا ظن مگر ګمان پسې روان دي دی سره هیڅ دلیل نشته ان یتبعون دین دی روان مگر ګمان پسې روان دي بی دلیلا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ او دی ندی مگر اٹکل کون کی دی نزان نه یو اندازی لګی دړون گزار دے چې کم زیو لګی اٹکل خبری دی بی دلیلا دلیل خو اصل کې قرآن دی قرآن حدیث چا سره چې قرآن حدیث نشتا نو دی اسی ګمان پسی اٹکلو پسی روان دی ان ربک هو اعلم یقینا ربستا خپی جنی من هغه چالرا یضلو چې خطا دی گمراه دی عن سبیله دلار د الله نه وهو اعلم بالمهتدین او دغه الله خپی جنی هدایت مندون بولرا ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک او بلا دا خبر ده لکه شرک د الله درزا د پاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماء بیانات د دین خبرې د الله رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر میلاویږي دنیا خلک به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب میلاویږي علما نه تپوس وکړئ او د غانو او د ویډیو او د غانو او د غړېدو د ویډیوګان نوی ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي څومره اوچته خبر ده خپل بچو ته د قرآن ترجمه د قرآن بیانونه د دین خبرې او د علماو خبرې لګوئ او د غړېدو د ډانس دغه ته مه لګوئ او مه د ډانس او د غړېدو فضول خبرو له لایک او شیر مه ورکوئ دې مثال د ګوایي دی دا لکه چې تا ګوایي وکړله چې دا کار صحیح دی و دا راته ووایه د قرآن ترجمه د قرآن درس اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي په آخرت به هم په کار راشي صحیح ده که نه انشاءالله او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي نو چې غلطۍ معافي ده نه غواړو بل دا کومنټ ورکوئ کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي کومنټ څوک ورکوي نه که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه څه مشوره نه راکوئ بس چپ ناست نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یو ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ په واتساپ باندې چاته چې ولیږئ انشاءالله به تاسو ته جنګ نه کوي شر شدت به نه کوي ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي انشاءالله داسې به کوو که نه الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا الله پاک ته تاسو له شفا راکړي ستاسو بیبي بچو مور پلار وروڼه خویندو له شفا راکړي او الله پاک تاسو غونډ په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا او الله پاکو په مال او په جان کې برکات واچو الله پاکو آپس کې محبت پیدا کاش او الله پاکو دشمنان د سره راضي کا
او دشمنان د ناراضي که چې دشمني هم ختمه شي. امین ثم امین. او په کومنټ کې کم سے کم امین ووایه. نو څه رالیږی نه خدایه پاکه څه ووایم زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده. یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي. صحیح ده که نه؟ السلام علیکم.